اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه جلندر خان سناب نمروز خان هزاره تحصیلي کابل سوات سره تعلق ساتم. څه وخت داسې و چې ایجنسۍ والا به خلک بوته د اغوا برای تاوان دپاره. نن سبا د کابل پولیس محکمه چې دنه هغه د دې دپاره سړی به د ذلیله کولو، شرمولو او د رشوت اخیستو په مجبوره کولو دپاره. زما دا ماشوم بچی پرون د 4 بجو نه 8 بجو پورې په تاڼه کې ساتلی چې ته چرس خرڅې. چرس یو ډېر غټ څیز دی. دې په نسوار ثبوت کړي چې موږ ورسره نسوار قدرې لیدلي دي. نو زه ګناهګار، زه تابعدار، بیا زه پوه شه او زما دا بچی پوه شه. بیا یې ورته ویلي دي چې ته پلاني نمونې ورته اخیستې چې د دې خلاف ووایې چې دې چرس خرڅوي. نو دې ما ته د هغو پته نشته زه څنګه ووایم چې چرس خرڅوي. نو 4 غنټې په ده باندې ښه تشدد کړی دی. ما په موبایل باندې 16 پیرې دی ټرای کړی دی. موبایل د پولیس په قبضه کې و، هغوی نه دی ریسیو کړی. لہذا زه دا سوال کوم چې یو بلاوجه یو شریف شهري د هزارې مستقل باشنده دی ولې داسې په څه لالچ باندې یا د چا په سازش باندې دا کار کړی دی؟ ستا زوی څه کار کوي؟ دی جی د فرسټ ایئر سټوډنټ دی او د سبق نه وروسته دی په خپل کور دیره دکان یا بیټک کې. د دې نه علاوه ته بهر زما د تلو اجازت نشته. زه د نظر نه لاندې ساتم سر. نو زه وزیر اعلی خیبر پختونخوا عمران خان، آئی جی پشاور، ڈی آئی جی ملکانڈ رینج، ڈی پی او سوات، ڈی ایس پی کابل، ایس پی سوات ته اپیل کوم چې دې پولیس نه دې تپوس وکړی شي زما دا یو حق خبرې چې یاره دی ولې زما دا زوی په کم سازش باندې په کم لالچ باندې راوستی. کو چېرې دی ګناهګار چې زه شوټ کم، خو که دی بې ګناه نو د دغه پولیس والو نه زما د حق تپوس وکړی شي. زه سوال کوم. والسلام. جلندر خان هزاره کابل سوات.